السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په ثوابۍ کې پراز ول د ګل پراز هلک عزتمن چا ډېر صاحب بېدردۍ سره قتل کړی دی. مینوال دا سویم بې ګناه قتل ده چې خیبر پښتونخوا کې کېږي. نه پوهېږم چې دا اخر ولې په دې خلکو باندې څه چل شوی دی. خو مینوال د ده د قتل پته لا نه لګي چې دا اخر چا په څه باندې قتل کړو. راځئ مینوال موږ ته د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې انګلیش سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو دا په ثوابۍ کې دویم مړی دی چې خلک یې دلته بې ګناه قتل کوي، یا د شپې ناوخته ته راوځي جومات ته مخې ته یا خلک ولي. او مینهوالو پراز ول د ګل پراز عزتمنو بېګا د شپې ناوخته، یعنې ویل کېږي چې ناوخته راوتی و او دا د نامعلومه کسان په موټرسایکل باندې راغلل، ډزې یې پرې وکړل. د دغه د ډزو په دوران باندې عزتمنو دا په سینه باندې ولګېدلو یو ډز، او څنګه خواته دې خواته خو ولګېدو چې عزتمنو د څه د بچ کېدلو چانس نه و. او مینهوالو دا مړ شولو، مور او پلار یې په سرو سترګو باندې ژړل. د پلار د خولې وینی همدغه ده چې ویلي دي چې یعنې زموږ نه چا سره څه ذاتي دښمني شته او نه مو چا سره څه جنګ جګړه کړې ده، خو نه پوهېږو چې دا اخر چا په څه باندې قتل کړو. عزتمنو د دې نه مخکې په شهزاده په ناګومان کې یو رشقي واده هم چا دلته بې ګناه قتل کړی چې د هغه د قاتلانو پته هم ونه لګېدله. د هغې نه بعد عزتمنو بیا په شبقدر کې هم دغه هلته بې ګناه قتل شوی و، هغې قاتلانو هم پته ونه لګېده. مینهوال دا په ثوابۍ کې پراز ور د ګل پراز هم چا دلته بې ګناه قتل کړو او پته یې د قاتلانو ونه لګېدله. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې مرګ نه وساتي چې بیا د قاتل پته نه لګي چې اخر دا په څه ګناه باندې چا قتل کړو. زموږ د څه عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.